ګرانو کتونکو دغه دی مدد کاکا ټول قام ته دا میسج ورکوي چې دغه خلکو ته راغونډ شي چې په دې علاقه کې روغې راولي سولې راولي د مدد کاکا دغه فرزند چې د دغې شخړې ښکار شوي خو دغه مشران رامخې ته شو زه د ګل باچا له فرمان او دغه شانتي شیربادر چرمن او نور ګڼ شمېر ملګري دي خو سلام کاکا راسره ولاړ دی او توحید الله ما نومونه ټول لیکلي دي عجب خان لاله هم پکې راغلی دی نور ګڼ شمېر مشران مو ولیدل ډېر زیات خوشحاله شو ډېره موده پس د علاقې ته رالو او د مدد کاکا په دې روغ باندې ډېر خوشحاله شو سلام کاکا څه به وایې په دې موقع باندې دا کومې ستړې چې تاسو وکړې یا تاسو سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د حاجي ګل باچا او د هغه سره چې په دې جرګه کې څومره ملګري وو زه د یو نوم اخیستل به ګرانه شي وخت کم دی ګرمي ده او دلته چې د میډیا څومره ملګري راغلي د دې علاقې څومره مشران راغلي دي عالمان صاحبان راغلي دي ځوانان راغلي دي ښه د وس او د کار او د مطلب خلک دی دلته راغونډ شوي راغلي دي جوړې له زه د ټولو شکریه ادا کوم او په تیره زه به مدد ته په دې یوویشتمه پېړۍ کې د ټولو نه لوی پهلوان په دې یو ټکي ویم چې د ځمکې په سر د یو بچی او هغه د نن خپل قام ته وباخه د دې خپل قام مخې وکړه او نن چې مطلب ګل باچا جي دا د عوامي نیشنل پارټۍ د دې علاقې او سپینګیری دی په کار دا ده چې موږ د دې وطن د دې علاقې ځوانان او هلکان د شاته ودرېږو دته هغه ځایونه په نښه کړو کومو ځایونو کې چې زمونږ په کورونو کې زمونږ په علاقو کې اختلافات دي مسلې دي هغې ته کینو او موږ ورسره امداد وکړو په خبرو کې موږ ورسره امداد وکړو په جرګو کې هغه خلک دوی ته په ګوته کړو چې څوک د چا نه په کار کې مجبورېږي او دا شیونه موږ په دې خپله علاقه په دې خپله خاوره کې موږ دا خپل امن راولو او ستاسو د ټولو خلکو شکریه ادا کوم او د هغې خلکو هم شکریه ادا کوم کوم چې مخالف فریقو چې هغې رالل او هغې دا اعتبار وکړه چې دا ګل باچا هم خویځی دی دلته خو دا خبرې هم کېږي او دا مدد خان هم خویځی دی وسې نه چې ماله په دې جوړه کې د خویځیتوب رنګ ورنه کړي ما ته څوک نقصان ونه رسوي نو هغه کار هم مطلب چې هغې هم ډېر وکړه چې دې خلکو باندې اعتبار وکړه او نن هغه کار هغه ګران کار چې د خلکو په ذهن کې د خلکو په سوچ کې د نه کېدو قابلو چې دا یو بچی بخل ډېر ګران کار دی نو هغه کار نن د ګل باچا جي او د هغه د ملګرو په مرسته باندې نن سر ته ورسېد او زه بیا یو ځل د مدد خان او د هغه د کورنۍ او د هغه د خاندان د هغه د بچو د هغه د نګور د هغه د ظهور د مور او د هغه د بچو او د یوسف خان او د هغه د بچو دا دوه وروڼه دي د دوی زه ډېره شکریه ادا کوم او د دې قام هم ډېر سلام کاکا څنګه چې ته ووایې چې فرمان علي یا ګل باچا باندې دواړو فریقینو اعتماد وکړو هغوی سره چې کوم ټیم و 4 میاشتې په دې کې تګ و دو وکړو منډې تړ وکړې په دې علاقه کې خو نور هم ډېر د مشرۍ دعوې کوي جرګې خو کېدای شوې که نه خو لکه بعضې خلک نوکونه جنګوي لکه داسې وختو کې هغې خلکو ته څه میسج ورکوې دا الف خان وروره دا دې کې دا 4 میاشتې یو خو دا لږه دا کومه چې ځکه ولګېدی چې یو خو د ګل باچا جي صاحب الیکشن بیا ورپسې سمدستي مطلب دی چې د تحصیل د معیار الیکشنونو فرمان پای کې ګیر شه دا کوم وخت چې پکې لګېدلی دی نو دا هم په مطلب دا دی چې په دغې وجه لګېدلی کېږي چې دا کار د نن نه ډېر مخکې شوی وی باقي خبره دا ده چې ویلو کولو کې پښتانه وایي چې دې کې ډېر ډېر فرق وي ویل هر څوک کوي کول ډېر کم خلک کوي دا چې کوم خلکو دا کار کاوه نو هغې ورته نیت د ایماندارۍ و او هغې دې کار ته خپل کار ویلی او د ځینو خلکو نورې مسلې هم وې د هغې هغه په تفصیل کې نه ځمه خو ځینې خلک لکه په وطن کې په بدو خبرو باندې ژوند تېروي او ځینې خلک بدې خبرې د وطن نه وباسي چې ژوند ښه شي خلک ښه شي ژوند روغ شي منګ بې خطره او بې دغه په دې وطن او خاوره کې وګرځو ځینې خلک وایي چې نه دا ژوند دې علاقه کې دی دا بعضې مسلې چې موږ ته خلک ناست دي او زمونږ د کور او زمونږ د حجرو او زمونږ د ځایونو سلامونه کېږي او کارونه به وله په مزه یو به کوو دوه به پرېږدو صحیح فرق دغه دی د ګل باچا یا